خلق کرده کوته ګرځي دا ویدا تاسو ته هغه خلک ځان له دې جوړ کړي قرآن یې کوته کوي څه ته لګا اجر یې پاتې موږ د کوم په سره بیعت وکړو مشوره راکړه دغه تاسو د دنیا پیدا نه کان عالم ګوره عالم صالح ګوره چې متقی او دویم دا چې د غری دا عقیدې ته ګوره چې د دیوبند علماء عقیدې نه خلاف دي دا معتدل عقیده ده او درست عقیده ده او چې بدعات او رسوماتو کې مبتلا نه او خدي ولا نه راځي تفسیر د خدي راځي چې نږدې ولا نه نږدې ولا نه ورپسې بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الآذان باب من الآذان وقوله تعالى وإذا أتيتم من صلاة السنة فاستغفروها والمولى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون وقوله تعالى إذا أتيت صلاة يوم الجمعة كتاب الأذان اس امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الاذان شروع لیکن اذان کوئی کا د کتاب عنوان دا هر محدث یو خپل طرز دی د تعریف ما تاسو ته مخکې ویلو چې د کتاب لاندې هغه عنوان ذکر کیږي چې هغه جنس د مسایلو شامل او د باب لاندې هغه عنوان ذکر کیږي چې نوع د مسایلو شامل نو د نور علماء باب الاذان ویل هغه دې تکتل چې دا اذان یو نوع ده او د دغه د څومره مسایل ذکر کیږي دا متحد په نوع دي او امام بخاری رحمت الله علیه کتاب له پوسټ کې او د داخل د خلاف مدرسه د جنس دی د دې ډېر انواع دي یو نوع نه ده یو نوع د اذان ده بل نوع د اقامت ده او راځي بیا په دې کې اختلاف د علماء او د اذان په سفر او غیر سفر وغيرها نو په دې نظر وتکتل نور خو هغه جنس منطقي او نحوي نه وایي جنس منطقي او نوع منطقي هغه کې مخابره نه شو دا داخل دي دا مشتمل دی پر یو انواع باندې ځکه ولا د کتابو او مولانا سے ما په تلمیذ کې دي خبرې کړې دي په اختصار ما ویل چې اصل باب اذن یا او اذان ما وی څوک مصدر وای او راجح دار چې دا اسم مصدر دی په معنا د تأذین سره دغه چې مستعمل دی نو باب تفعیل پکې مستعمل دی اذن یؤذن تأذینا تأذین باب تفعیل دی اذان ویل تلفظ په کلماتو د اذان باندې دا یو خبره شو دغه خبره مې دا کړې ورستا سو یادي مې د اذان مشروعیت کله شوی دی بعض علما خو دا قبل الهجرت په مکه کې شوی لکه نبی رسول الله دا اذان په معراج کې ورېدل لیکن راجح دا سينو ما ویل چې کله نبی رسول الله مبارک مدینه منورې ته هجرت وکړ نو په لومړو اوقاتو کې اذان چې کله مسجد نبوي جوړ شو نو د شپې میټینګ وکړ صحابه سره چې څو چې ویل چې موږ به ناخوس شپېلې و را روان دي لکه يهوديان وینا دا په دې دوه اهم عبادت کې موږ د يهوديان شعار نه دخل نه و چې موږ به ناخوس وو تله فرض کړو وي ناخوس تله دی تله وو وینا دا عیسایان عمل دی او موږ په دې کې شعار د عیسایان دخل نه و چې اور په باندې کې لوګي خلک ویني راځي با بنا اور مجوسیات اگر چې هغه عبادت دی دا اور ومن بیا دا وی اور لا مداخلت نه ورکو نو بیا فیصله پدې چې الصلاه جامعه البوای نو د شپې عبد الله بن زید بن عبد الربيع کو په بازار کې روانه ما یو سړي سره تلاله ارسای نو ما وتوی دا الله بندا اتبعوا هذا داخل سي بما تفعلوا به تبسكه بما ما وتوی چې موږ په خلق منزله ندعو به الناس للصلاه وألا أعلمك خيرا من ذلك دينا بيتر تنخي أو خيرا تا نولا كذا فاق بورا أو يبيع لفساد كين أستر مقامة لا تبورا كده سنجر أيوخ شو نبي كريم صلى الله عليه وسلم ترى ذاكر عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه ياتي أو يو عبد الله ابن زيد ابن عاصم لي أفباب دوزوك نبي عليه السلام تتورل أفر من ذلك رؤيا حق إن شاء الله تعالى ان شاء الله تبركات او حقوني ولي وحي سره معلومه شو كشف سره وحي سره او يا رسول الله مبارك في المعراج کې چې کمزان اوریدلی او تراياتو دا اوریدلی او په حکمت په نو په خدای لپاره دی بعض علما دا ان شاء الله نو يقوم بلال فانه اندى صوتا منك او في روايه ارفع صوتا منك بلال ته ویل یو جمله او بلال کې ځان
عبدالله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې وریدو یجر ازاره لهنګې ځان پسې راخته او راته او زما د قسم په هغه ذات بعثک بالحق چې په حق لګې د خلقین مثل ما ورا ما داسې خوب لیدلی. نو دا د مسجد نبوي د بنا نه پس په لومړۍ هجرۍ کې مشروعیت اعزام شو. اوس پر یو اشکال لازم ادا چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی څوارلس شپې مخکې مې دا خوب لیدلی او چې عبدالله ابن زید ابن عبد ربه نبی علیہ السلام ته بیانو نو ما زقبونه کو حیا مې وکړه. دا ډېر مضبوط اشکال دی چې څوارلس شپې مخکې مې لیدلی او چې نبی علیہ السلام ته 12 شپې دي 12 غالبا او چې شل او شل 20 بالکل ٹھیک هغه څوارلس صحابه لیدلي شل شپې مخکې مې لیدلي او چې هغه بیانو نو ما حیا وکړه بس ما بیان نه نو هر کله چې د شل شپې مخکې لیدو نو چې د شپې میټینګ کېده نو لیدل نه وي چې ما خوب لیدلی دی پکې وایي په خبره او دویم دا چې عبدالله ابن زید بیانو دې ناستو دې نه موجود ما حیا وکړه ناستو او بل ځای کې راځي چې صادر مې راخته په منډه را روانو صادر یې راخته نو علما وایي چې د شل شپې مخکې لیدو خو ير شوی و دی شل شپې مخکې دا خوب لیدلی خو ير شوی انسان نه خوب یېرېږي نو چې که میټینګ کې دم ته ير دی نو چې کله عبدالله ابن زید دا خوب بیانو ورته وریاد شو او بیا حیا وکړه چې دا اوس په تا مخکې ولې نه وي چې ما لیدلی دی خو چې ده بیان کو اوس وی او شرمېد چې هسې نه په ما څه بدګماني څوک ونه کړي نو دغه چې ده خوب بیانو دا د لمانځه ټیم نو عمر لاړ چې د لمانځه ټیم راغی ممکن د دغه به عمر بیا په کور کې او چې باندې شروع کړو بس بیا پرې هغه خپله جذبه غالبه شوه او رامنډه یې واله چې دره اوس بیا ورته وویم مخکې حیا وکړه اوس به سوچ وکړو چې یاره حیا نه پکار چې دا مسله ووایه نو د بیان وخت کې ناست و حیا وکړه ده او لازمه نه ده چې دغه وخت بانګ ویلی شوی دی بانګ خو چې څوک وکوي نو دغه وخت نه وروسته وته چې د لمانځه ټیم شو او هغه وخت کې بانګ وي نو د بیا یجر رداءه پر روان شو دا دوه خبرې شو دریم مشروعیت ثابت دی پر است قرآن سره هم اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع او علماء ما تاسو ته اوس تیر په ترمذی کې چې شرح د قرآن په حدیثو کې اذا نودي مراد بالاتفاق اذان مراد دی مشروعیت په حدیثو د دنیا حدیث دی پکې او مشروعیت په اجماع باندې اجماع د امت ته پدې چې اذان مشروع دی قرآن سے تاسو ته ما ویل چې احادیث د اذان کو اخبار احاد لیکن تعاملا دا تواتر ته رسیدلی دی د رسول الله مبارک د زمانې نه واخه تر اوسه پورې په هر جمعه کې به تعامل ثابت دی او بل دا متواتر بالتعامل هم شو او متواتر بالطبقات هم دی یو طبقه د بل نه اخلي بل طبقه د بل نه اخلي بل طبقه د بل نه اخلي نو متواتر بالطبقه شو نو که ځان یو سړی دا وایي چې دا اذان چې دی دا زه نه منم چې دا فرض دی یا دا اذان یو سړی د هغې انکار وکړي چې دا سنت هم نه دی نو مولانا صاحب دا به فاسق شي کافر کړی شي خو که یو قوم من حیث القوم د اذان نه انکار وکړي چې موږ بالکل نه وایو نو دا تعاملا ثابت دی طبقتا ثابت دی او شعار د مؤمن دی نو بادشاه له پکار چې جهاد ورسره وکړي ته پوهېږې که یو سړی دا انکار وکړي د مطلق اذان نه چې شریعت کې شته دی نه نو بیا دا کافر دی مسنونیت نه انکار وکړو نو هغه په خبرې واحد ثابت شو او که بالکل د اذان د مشروعیت نه انکار وکړي نو په تعامل او په تواتر د طبقې ثابت دی ماویلو شرعیاتو کې متواتر منکر کافر بیا یا دا خبره کړه او که یو قوم اذان پرېږدي اقامت پرېږدي دا شعار د مؤمنینو دی هغه شعار چې په تواتر د طبقې او په تعامل ثابت دی نو بادشاه جهاد به ورسره کوي قتال به ورسره کوي دا خو د اذان متعلق سمې څو خبرې مې وکړلې یو معنا لغوي په لغت کې څه ته وایي مطلق اعلام په لغت کې اعلام ته وایي اذان اذن یؤذن تأذینا او په اصطلاح کې اعلام دی مخصوصه په الفاظ مخصوصه او په اوقات مخصوصه کې اعلام مخصوصه په الفاظ مخصوصه الفاظ مخصوصه اعلام مخصوص کې رفع د صوت بکې قبله ته مخکې اعلام مخصوص دی الفاظ مخصوص دی او اوقات مخصوص دی او مناسبت د معنا لغوي اصطلاحي او بکره واضحه دی
نو دا خو څو خبرې شوې معنا لغوي اصطلاحي مې وي مشروعیت مې راته وي او کله مشروع شوی دی او هغه کې کوم واقع ولا غي باید راته وکړو او حکم د ځان څه دی سنت مؤکده دی حکم دا چې سنت مؤکده دی د جماعت لپاره بیا د سفر او د حضر منځ کې رسومات دې کې ویلي د رسوم باب روان هغه ان شاء الله خپل ځای کې راشي باب بدء الاذان وقوله تبارك وتعالى واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون وقوله خندل باذان پورے اذا نودي للصلاه في يوم الجمعه تدعو عليه غيره لكن نسو په باب د اذان کې او دا صریح دی په باب د اذان کې نو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ راوړل تاسو تماویل کې دې تبرک حاصلې په کتاب کې فلسفه قرآن او تبرک په مطلق آیت حاصلې چې اصلي په دې باب کې خلاصه شو خبره ورپسې شه ومن قال حدثنا عمران بن قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ذكروا النار والناقوس اور ذکر کې بلو بحر بلوغي من الانزبا او ناقوس ثلاثه وذكروا اليهود والنصارى يهودي ذکر کړ او نصارى دغه حدیث په ترمذی کې ما په اعتراض کړ چې خبره وخته ولې ځکه يهوديان اور نه بلای د ټیک شو نصارى سره ناقوس لکې لیکن يهوديان اور نه بلای داسې پکارو چې ذکروا المجوس والنصارى پکارو نو بعض علما وایي چې يهوديان هم دوه ډلې دي یو ډله اور بلای بعض يهود څه بلای اور نو ذکر په ذکروا النار راغی عمر خپل جواب کړو تاسو یادي دې کې اختصار دراوینه اصل کې دا ترې ذکروا النار والناقوس والقرن وذكروا النار والقرن والناقوس نو فذكروا اليهود والمجوس والنصارى نو الته قرن پرې خېده او فذكروا کې بیا مجوس پرې خېده فامر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر التقامه او د شرع د کتاب احمد کې اختلاف کی خبر روان ده شبته ومن قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا رضي الله عنه كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينه تدارك فاغا چې سوق کې مشروعیت مخکې شوی دی هغه د معراج واقع وي هغه نه ما جواب کړو چې د ویلي نو چې دا مانځه ده بل کمزور روایت ده دا معراج ولا حدیث اذان ورته ضعیف دی چې کېږي به نه ما دا مخرج ټلیفون وکړ چې دا د اذان د معراج د خبره د به دوه علماء اختلاف دی نو دا څنګه دا ما دا ګوره کمزور دی په ټینګيږي وی خارج دې پیکلا ورپسې شه مولانا وقتونه مقرر والنماز او ليس ينادى لها بعد ولا كده فتكلم يوم في ذلك او بل لك عشاء نو عشاء اخر اليوم دي كان فقال بعض اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النسوارى وقال بعض بل بوقا بخر طوي استقرنا اليهود فقال يذكروا في شغوالش في ليرته فقال عمر اولا تبعثون المقرر ويوسري بعث مقرر للتنوي او ليقل التنوي ينادي بالصلاة الصلاة جامعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي دا نجي وسطاتا چې مانزه وقراشي فنادي بالصلاة الصلاة جامعة بالرواية بلالي الصلاة وقتها جامعة الصلاة وقتها جامعة والمتيشة ورانا سبزي کې اذان کې اختلاف دی شوی کستاسو یادي امام شافعي رحمت الله علیه او امام مالک سے په مسنونیت د ترجیح قائل او ترجیح ما تاسو ته ویلو په لغت کې واپس کول ته ویل کېږي او په اصطلاح کې څه ته ویل کېږي التلفظ بالشهادتين بصوت عال بعد النطق بهما بصوت منخفض لاول بلا شهادتين قلار وي بیا به فضو وي التلفظ بالشهادتين بصوت عال بعد النطق بهما بصوت منخفض دا ترجیح سو قائل دی امام شافعی او مالک او زمان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او امام احمد بن حنبل دا ترجیح دا مسنونیت ندی قائل یادو ساتا ماویلو که دا اختلاف پا اولا و پا غیر اولا که پا جواز و پا عدم جواز که ندی زمان پریدم که ترجیحو پا جایز دی او که داغی پریدم ترجیحو نشوا سنات دا شوید او کتوی که زمان بعض فقهاو یکرهو لکلی دی چې ترجیح مکروه دی نو ما ویلو چې د هغه یکرهونه کراهه دي تنزیهی بوایي خلاف الاولا بوایي
اختلاف په مصنوعیت کې دا وی حدیث دلیل حدیث ابو محذور رضی الله عنه په ترمذی کې دی ویل بس الته بیا حضرت ابو محذور رضی الله عنه علمني الاذان بالتفيع او ما ته جوابونه کړو د تاسو یادي بعض علما وایي چې اصل کې تعلیم ورکو ابو محذور ته نبی رسول الله په ضرورت ترجیح او یادا چې هغه आवाज اوچت نه کنو ته وی شابه بیا وایي چې اوچت आवाज باندې هغه په ګوان د تعجب لیکن اصل جواب سو چې نبی رسول الله د طائف نو واپس راځه نو نه او تاسو طائف نه مکه فتح سفر کې او واپس راځي مکه په ګوان کې او ځکه د مکه ولا نو منزل باندې لیکيدا دا علاقې ما شومان باندې پورې پیښې کوي ورته اصله عليه السلام څو کوم کوي دا والو دي نور ته تخصیص د ابو محذور په ګراټي کې راوس نبی رسول الله او دی ما ته عليه السلام ډېر مبغوض وي او دا باندې مرته ډېر مبغوض نبی هم ته شابه وای چې څه دی نبی چې شهادتين پیوي وی شابه له فزور وای نو به فزور پیوي هل مطلب نو چې شهادتين فزور کېني وی قسم دې دا شهادتين می او بس اسلام سره مې نه پیدا شو چې باندې اخلاص کو مسلمان نبی رسول الله ته ځه ته د مکه موازی مقرر کړ او چې دا سیک بار دی وي دا قصې وایا دا خصوصیت د ابو محذور لري هغه د اسلام سبب ګرځي یا د خبره او زموږ د فارو مخه روایت چې مخکې تیر شوي دي چې اذان د بلال چې به مسنا یا دي حضرت ابو محذور رضی الله عنه حدیث نه جواب نه وکړ او موږ ویلو چې هغه سوید بن غفله رضی الله تعالی عنه کوم د محذرین نه دی هغه د بلال اذان خصوصا د وفات علیه السلام نو لري باب اقامت التوسمه او سمعت بلالا يؤذن مسنا ويقيم مسنا يا تري سمعت بلالا يؤذن مسنا ويقيم مسنا يا كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين يا دي اذان كده عبد الله بن زيد في ابو داود مسلم كده اذان مستدل اذان د بلال زمون مستدل او د دې کې تیری دا مستدل شو الثلاثي ومرا بلال ان يشفع الاذان شفع خديته وجدوده بس ظاهر متبادل وان يوتر الاقامه الا الاقامه ایثار په اقامت کې ایثار کې مسله را روانه ده الا الاقامه قد قامت الصلاه کې ایثار نه کو دوه وایا بس قامت الصلاه کې خبر را روانه ده شبه دې قال حدثنا سليمان بن محمد قال حدثنا محمد بن زيد عن عبد ايوب عن جابر رضي الله عنه قال يا قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الوهاب بن كثير قال حدثنا خالد بن عبد الله بن كلاب عن ابي رضي الله عنه قال أيوني مجمالون كي وقد تنص بيوشي يعرفون مديرية شديدية وذكروا أن يروا نارا أو يضربوا ناقوسا ومن بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر أغا وقت نقول أغا وقت الصلاة جامعتنا لكي اختصار دي يا بخبارة الفوق كل دليل شو من يشفع الأذان تنو دليل شو إمام بخاري رحمة الله عليه مصنع باب أو يشفع لفظه ولا رولا معلومی کی دا کہ د میدان مسلک احمد او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په واقعا یو خبره وکم د خدای شفاعت د استدلال وکم چې دا دوه کلمات یو کلمات دوه ده وګورئ فسرو د شفع اطلاق پښپاګو کې شفع اطلاق پچا کېږي پاتون کې نو موږ د یشفعانه چې دا شهادتين دوه کرته الو په دلیل دا بل روایت سره الشفع توضیح بل روایت کړی دی په شرط امام بخاری نو برابر ذکر راوړل د ابو جحیفه رضی الله عنه روایت دی په دار قطنی کې ما ته ګور د حضرت ابو جحیفه روایت ذکر لري په دار قطنی کې كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين هغه مستدل دی وایي چې کنه او مسنا والا روایت زمو مستدل او په شرط امام بخاری برابر نو ذکر الله مولانا سے دو اس اقامت کے اختلاف کو کستا سو یادی څنګه به خبره اقامت پنځ د امام شافعی رحمت الله علیه او د امام احمد ابن حنبل پنځ یو لس کلمات دي د امام مالک پنځ لس کلمات دي زمون پنځ اول لس کلمات څنګه زمون پنځ اول لس واضح دي او ته ضرورت نشته
او د امام شافعي او د احمد بن سعودي یو لسکم کم الله اکبر الله اکبر دوشو اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله تروشو اشهد ان محمد نا خطا شو اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله یو داغین یو دینه تروشو حي على الصلاه حي على الفلاح یو شو وکشو قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه دا دودي اتشو کړه الله اکبر الله اکبر سوشو لسشو لا اله الا الله يوزشو او امام مالک قد قامت الصلاه يوزل وي دا غفنیت لسشو قد قامت الصلاه يوزل وي دا غفنیت لسشو دا دا دلیل شو باب الاقامه واحده يعني سمعنا الكلمات كل كلمه منها واحده كل كلمه منها واحده الا قوله قد قامت الصلاه تقوم مالك شو ودي واحده كذي فمغرب كي او الا قوله قد قامت الصلاه فشابه درستي فمالك والمتشاء ومن قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا خالد بن حتى روى في ذلك عن انس رضي الله عنه قال وكان بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه فاختار الدليل شو يشفع الاذان ويوتر الاقامه قال اسماعيل فذكرت لايوب الا الاقامه هذا الاستثناء مولانا چې زما دلیل درایت تیر شوی دي خو یو بدري راته ترې وایم یو د حضرت ابو محذوره په روایت کې دي چې علم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذان 19 كلمه والاقامه 17 كلمه يد ابو محذوره او صحیح سند ما خو دغه په سند اعتراض نه کړ صرف دغه 19 نه مته جواب پدیو چې هغه دغه خصوصیت دی 17 کې خو ترجیح په اقامت کې سو قائل نشته ترجیح فی الاذان قائل شته او ترجیح فی الاقامت کې سو قائل نشته تو زما د ابو محذوره روایت مستدل دی چې کوم ترمذی ویلې هغه کې څه دي چې علمني رسول الله صلی الله علیه وسلم الاذان 16 کلمه ترجیح سره والاقامه 17 کلمه او کته وتا خو داغه نه جواب وکنه هما په آزاد کې د خصوصیت جواب او اقامت کې خبره نشته نظر هم مضبوط دی دویم دلیل مضبوط زمون څه شه دی اغا د عبد الله ابن زید ابن عبد ربه خوب دی اقامت او تاقص قول ابو داود کې رشتہ او دریم دلیل سره د سوید ابن غفله روایت محضرت دی یادي سمعت بلال يؤذن مسنا ويقيم مسنا سمعت بلال يؤذن مسنا ويقيم مسنا او سلورم ما دلیل درتویلو د حضرت ابو جحیفه رضی الله عنه او دا په دارقطنی کې دی كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين والاقامه كان الاذان والاقامه دوار كان الاذان والاقامه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين اذان او اقامه دوار مرتين هذا ما دلیل اګوره مصرح دي او په ابو داود کې مصرح روایت شته کې نه ابو داود تسویلی او د دې چې یو تر الاقامه انما جواب کوي د ایثار صوتي مراد دا یو جز کلمات په یو یا شو او کته چې الا الاقامه په کې راغلي دي یا خدا تفرد د ایوب دی معنا یا خدا تفرد د ایوب دی نه معنا او یادا چې مقصد اقامت ته راغلي چې ایثار صوتي مکوا نور کې ایثار صوتي وکا او په دې کې ایثار صوتي مکوا او یا بیان د جواز ډیر جواب بیان او درې مسویل چې د دې حدیث باندې راغی خپل عمل نشته ایثار د اقامت او کلو سر کې الله اکبر بدلولې وي سر کې الله اکبر بدلولې او په اخر کې الله اکبر بدلولې تا خو ایثار باندې عمل وکړ او ماته په ایثار بیا خو باید چې په اول کې الله اکبر یو ځل کې او په اخر کې الله اکبر یو ځل کې دا ورته شي مولا نو درایت یې شوې دي ها سمجھے کہ دا اذان فضیلت ذکر کی شبا محشری او بل دلیل ویلي ها هغه څه دی د عمرو بن مراد د عبد الرحمن بن بلال عبد الله بن زيد لماذا تكفي هذا كان اذان يوسف شفعا في الاذان والاقامه اشتكى لا عبد الله بن زيد فتلميذ كده او رواه ابن حبان ابن خزيمه فعلمه الاذان والاقامه مثنى ودي مت
وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه. ابن حبان فقال قالت وحي تواترت الآثار عن بلال إنه كان يسني الإقامة حتى مات. ذكر بسيشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نزل الصلاة كان الشيطان له شيطان شاكي له زراتهم لا تفيدنا شيء كذا كتاكي أكتب شاك أسبنا أسبنا فيش بخلا يوزن أسبنا شو ولا غيفيدنا شو هذا من الشيطان صليت له غدا بتاعه يا أسبنا يوزن ولا تانغود ولا غيره غيفيدنا شو نهذا صليت فوتوان داوود وربيلا كل يسبنا نشتاق باتشوا بسيشة حتى لا يسمع تعليم بينهم أكبر الشيطان له ذرات الشيطان مشتاق تبي عليه أو تيزونات على كده ما عندنا تيزونا لا كده نا ده هو خلق بالي متعدين ده لا ده عظمت أواز بلند دنيا के फरे ده खुदे विश्वास ده ईमान दे ذكر تيزونا شيء او بعض علماء دا تیزونه رد توحید ته مقصد دی نه او چې څنګه دین ښکار تیزونه مونږ نه ورو کنه اسی په تیزونه چې 50 زور راشي تیزه شي دا قانون دی چې زور راشي کنه تیزونه شي اس په باندې چې کله نه غلا روان ګور اس په چې دغه نه رواني چړې نه دې تیزه شي دا او چې کوم وخت دا په چړې باندې کیږي په دې زور راځي تبي دا اکید دغه وسره راځن کو پچاندا دي دا څنګه دې به کله راځن کو پچاندا دي زور پر راشي کنه دوی چې په څه ته کې مرور پیدا شي چې خدای تاسو شو اوس په دنیا خلک مانده لري نو څه ته کې مرور راشي نو دا زړه غزا مخکې حتى لا يسمع التعذيب په دې زمانه کې بکم قوت دي دا ولور ذکرې دي کوم وابط نو بر پیدا ته بخي شیطان پیدا خذ النداء او چې اذان کله خلاص شي اقبل ذرا متوجه شي وګوره کته لکه دی خو بیا وسوسه چې تختینا وسوسه ولري آرامي چولی شي کنه دا د توهین دی حتى اذا صوب بالصلاه اقامت ادبر حتى اذا قضيت تصویب اخلاص شي بیا متوجه شي مخکنه مچه خدا بیا نږدې راشي حتى يخبر يا يخبر بين المرء ونفسه قلبه اذكر كذا واذكر كذا بیا وته یادول کوي زمیدار تا پټي یاد کار واسطه دکاندار کا ځای د شابه کا کړل شي او څونه سامان می خرڅ کو څونه پاتې دکانداران ټول په مانځ کې د خپل پیسو شمیر کوي او په حساب کتاب پکې کوي او مولا اسنی په دې پودريږي نو الکلمت لفظون ته ذکر فورا او موږ چې په مانځو درېګو شافعي صاحب سوی او مالک صاحب سوی او احمد سوی ابو حنیفه خپل قسم بیګا د اذان د خوب لیدل د اذان د خوب نه بیګا پښپ کې وځه شوما دغه وخت وځه شوما نو د شپې من دغه خوب لیدل چې اذنه اذن اذنا وتاذينا فقل ختم دغه خبر او کله خبر دغه خبر نو تیرې دي او دا شعار د ایمان دی والله دا خبره ذهن کې تیرې دي نو مو په مانځه ولا دا وایو نشاب شفیع دا مذهب دی او د مالک دا مذهب دی او د عمر فاروق رضی الله عنه سره وی انا اجهش الجيش وانا في الصلاه وی چې په مانځه ولا لخر تیارو اته عمر ته وی چې په مانځه ولا څه تیارو لخر تیار دا څه څه کې وتا بما لم يكن يقول يتوجه لما لم يكن يذكره حتى يظل الرجل كراوغر دي مانځنه لا يدري كم صلى یو یې لکه ما سوره کاټه وکړه نو موږ د نس خبرې چې سوره وکړه تاسو وایي نه بلا هغه حرامي د خپل زور به وباسي خو خیر آزاد فضیلت څخه باندې شو شابه دې قرار د امام بخاری سره اذان کې आवाज چتا وا تیز مزیدار سپیشل اذان کا ها اذان سمحا نرم اذان کا وا سمحا پیجن نرم یو شان والا فاعتزلنا كذا سنه سنت خلاف ورزي کې زه بعض خلک یو شان نرم نه کوي اغي پکې دا ها شغي جوړ کی یو لفظ چته یو بل اخلاصي کله په لوړه کې یو کله جوړې تکوي تاسو مکوا په سادهګي کې چې کوم لذت څخه غوړې پدې نخرو په خرو کې غنښتا کم قاری چې ساده تلاوت کی ترتیب سره حمدتا نو اواز کې خپل دي او چې دا کم پکې نخري په خري کوي کنه او کله روشي او کله تیز شي کله جوړې تکوس شي کله موړې تخېږي نو ټیک ته خلک د آخرت صفاتونه کې وګوره فن پکې راځي نه
خوند په هغه تلاوت کې وي او خوند په هغه اذان کې دی چې سم خو پېژنې که نه اواز یو شان دا نه چې یو اواز وی نو ښکته شي نو بیا اوچت شي نو ښکته شي نو بیا اوچت شي دا خوند نه کوي شابه دی سندرو په نمونه سندرو کې هم دقه وي تاسو نه ګورئ دا غزلې سندرې چې وي کله اواز نري کي کله غټ کي کله نري کي کله غټ کي داسې به نه کوي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعبه الانصاري ثم المدني عن ابيه انه اخبره ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له اني اراك رقيب الغنم والباديه اذا كنت في غنمك او لا تاتيك فاذنت للصلاه فاقول انه ابو سعيد الخدري عبد الرحمن تسوي قال له الحديث الوكيل عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي سعسعة ثم المازني عن ابيه فلان نقل فيك عبد الله ابن عبد الرحمن انه لفلان لعبد الله اخبره خبر وكل عبد الرحمن تا ابو سعيد الخدري قال هو مات عبد الرحمن لا يدري ان انا خايف فرستو اني اراك تحب الغنم والباديه فلا باندير لك وخذ وبدي شيء لا تعود ما سلطان ذلك فاذا كنت في غنمك وباديتك فاذنت للصلاه فارفع صوتك بالنداء لمناسبه الباب فانه لا يسمع نأوري مدى منتهى صوت مؤذن جنس او نجنس ولا شيء كنباتات او جمادات الا شهد له يوم القيامه دا اذان د اوچتوالي فضیلت معلوم شو کنه چې څومره دی اوچت ډیر ګوټي به ووري ډیر کاني به ووري ډیر شهادتونه بدل وشي دا موقوف او قال ابو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن صور مرفوعا فضیلت معلوم شو چې سفر کې اذان کوا دغه بسل تیر شي دورا وشي اوچت आवाज کوله مناسبت تبع سره او دا معلومه کې د اذان فضیلت هم دی معلوم شو دا ټول بدل قیامت پر ورځ گواهی کوي شابه اذان بل فضیلت څخه چې اذان دومره بهتر شی دی چې د دې پوهې د انسان دم مال عزت محفوظ دی چې ولاقې ته ورشي او اذان دی ولې د جهاد پر نیت لري او د دنیا تیاری دی مور لکړي نو با حمله باندې کوي ولې ما وی چې دا شعار د مؤمنینو دی تاسو تمام په ترمذی کې ورته ویل ودلته کې مورا چې شعار دا اذان او اقامت د خصائص لري مخته کوي اذان او اقامت څه شي لري د خصائص لري امت نو چې چا نه وره پته ولري چې دا په امت اجابت کې داخل دی چې امت اجابت کې داخل شو بس ته نه خبر غایبانه مسلمانان شوی دي حمله باندې کې دا دونه بهتر شی دی یحفظو یحفظو وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن احمد عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اتى بنا قوما يكن يغيب بنا حتى يصبح فينظر في سمع اذانا الشابسه واذا يسمع اذانا امر عليه قال حمله به هذا قول اذان برکت فانتهينا اليه ليلا فلم نصبح ولم يسمع اذانا قول اذان يا اخوتي هذا ګوره بس اوس بل وره کستا خیال وکنه نو انت کې امام بخاری دا په دې استدلال کې ویل چې فخذ ان ركبتي لتمس ركبه النبي يدري ركبنا دلته سوي ان قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم پر مختلف شو دا شو خبره کنه هغه ته وګوره شابته مقاتل زامبلونه ټوکره او مساحي مسحات بلچه او چارته وای چاري ها قال محمد صلى الله عليه وسلم والله محمد صلى الله عليه وسلم وقام يتقال فلما امرت وجاءت محمد کو والله محمد کو نزلتك والخميس زياد مناسبه هو محمد هو الخميس او منصوب وي شي الخميس بیا رانا الخميس او خميس ولي وي ذکر په پیزو حصہ مشتمل دی شابته الله اکبر طيبا الى نزلنا بالتحت والفتح پیزه هي خدیا دي دي مقدمه الجيش ساقه یلستروالي میمنه چې خي طرف ته میسره او قلم اې کې بعد شي ها ما يقول اذا سمع المنادي بس لکه اختلاف مولانا سے یاد تاسو ته کنه تاسو دی ګورم ما ویډیو چې اذان ویل کیږي نو امام مالک او د امام شافعي یو قول دی هغه یو قول دی چې مؤذن سوی هغه سوایا او زمون او د امام احمد ابن حنبل پنځ
چې دا مختار د شوافعو د موالکو دی زمون او د امام احمد په نسبت باندې چې دا مختار د موالکو د شوافعو دی حیالتین کې مستثنا دي ای کې به حوقله وي لا حول ولا قوه الا بالله دا حدیث مستدل شو د مالک او د شافعي دا قوله ول لپاره او رسو بل حدیث را روان دي هغه سره روان دي او په مسلم شریف کې شته رسو الله روان دي په مسلم شریف کې شته هغه د مستدل لغه کې استثناء ده هي علتين راغلي هي على الصلاه وهي على الباطه هي علتين وي او في هغه مقابله کې لا حول ولا قوه ولا او تحوقلي وي شابه وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال قال ابن ابي جابر قال في سنه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تحكموا النداء فقولوا انما يقول المؤذن شافعي او د مالک یو قول د ظاهر باندې دي وبه قال حدثنا وعد بن قال ذكر حدثنا ابن عن يحيى عن محمد بن ابراهيم بن الحارث قال حدثني عزيز بن محمد عن ابو علي رضي الله عنه ان يوما فقال فقال بنته الى قوله واشهد ان محمدا رسول الله حدثنا اسحاق قال حدثنا الى قوله رسول الله واشهد ان محمدا رسول الله مثل ودي حدثنا هشام عن يحيى نحوه قال يحيى وحدثني قولي انه قال ان قال حي على الصلاه قال او بعض اخواني بازرون را سبيل الى متعليق شو كان تعليق ندي دا امه خليخه چې اسحاق نقل کړي وهب نقل کړي د هشام د يحيى نه کوي وبعض اخواننا فتجسوس دي مجهول شو لما قال حي على الصلاة قال لا حول وأقبلوا على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله وقالوا بعض إخوان سوي سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول نسبتوا لك إلى بعض الإخوان صحابة أو جهالة صحابة مزير نبي يا ذا شو سمعنا نبيكم أو دا نبيكم ولوي دا ترغيبا وي إذا ممكن في غنبال مستعص للاتباع أوكي ومولانا في مسلم شريف يبدأ حديث اشتهى توصل فتيشا يعني في آخر النداء لكن وعند النداء عند ستوي عند متصل هم أو رستو هم شابته عند قرب دفعنا دي يعني النداء قريب دعاوكا بس النداء رستو روان ها فحدثنا شعيب بن ابي حمزه عن محمد بن منذر عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين يسمع النداء وحين يسمع النداء وقول علماء لكي الفصل فراغ النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة دام تقول عقائد الشامل عقائد الرجل مشتمل شو شهادتين فكشتا الله تعظيم فكشتا او یا تام کامل معنی ہوگا فندا کی کامل بس دے کدا حی علی الصلاة خبر الله حی علی الفلاح استغفر شدا معنی او بعض علماء یہ تام په معنا د محکم تر نصوص کی بنا ات محمد والصلاة القائمة قائم ثابت تے نو مخصوص کے دو والا دے آت محمد الوسیلة والفضیلة وسیلة فشیرے وسیلہ قرب طویلی کی قریبی قضا صدا قیامت فرس والبعث مقاما محمودا الذي وعدته یا بعض علماء وسیلے وخاص مرتبہ لی وجنات کے ومقام محمود مقام بشفاعت من قال كتابه انه حدث له شفاعتي حلال بشيد الفارق في غدا ماضي تحقق نفسها يعني استحقت وجبا يوم القيامة شابته ونور أسباق في الزماويل إنك لا تخلف الميعاد دا نووي كل كده سربي ورواية كده هذه الشأن أو قبل كم يولا قلو دا نشتا ورزقنا شفاعة يوم القيامة نشتا أو الدرجة الرفيعة يوم رواية نشتا دا سبيلي فخبر او دا نور الفاظ نشتا او ما تاسو تبيلي انور شاه کشمیری رحمت الله علیه لیکلي چې کوم ادعیا مختص زمان او د مکان سره کې راځي ایلو ثابت ده ذکر راځي ایلو ثابت نه ده نبی اسلام بالکل یا جمعه داخله کې اللهم افتح لي ابواب رحمتك یا وزي اللهم اني اسالك من فضلك یا السلام علیکم دعاء شکر سنت یا لما دوره بس وغيرها الى غير ذلك شرطي ويذكر ان قوم اختلفوا في الاذان فاثر عليهم التعبد قلت امام بخاري رحمه الله عليه يقول هذه تفسير لك جراو ما شاء الله طب څنګه چلته دي دا به ساجد مولوی صدور په دې بلای اسلام برابر ها دا ذکر به وکړي دا زموږ دارالحدیث کې ماشي دی او
چا ډېر دی بالخصوص دلته ډېر دی داسې کار به وکړي چې دا به ته ساجد مولوي صاحب دا ټول دروازې به کړکۍ به بند صحیح ده نو بیا به دا طریقه به ساجد صاحب وکړي خو دا ګورې خیال ساته لاسونه به ورته ونغاړي سپېمو باندې به دلته یو شي پورې سپېمو باندې یو شي به پورې کړي ځکه دا خطرناک کار او که کور د چا سره جنګ کړي ګورې ویې نشي او که نو ورځ د جمعې ده هسې نه چې په خفګان راغلي دلته موږ له کارونه ګوره ودي نه ګاونډي ودي ګاونډي خیر خدای بخیر دا ګاونډي داسې عجیبه شوم دی که نه که دې راته ځان سره یو پنځه شپږ سموسې راوړې که نه نو دې سبق کې به هم امرو چوپرې ده به هم چوپرې نه بدله خوب ورته نه حاصل د خبرې دا دی چې دا احتیاط غواړي دې پورې دا خبره ورپسې اشاره کوم دی دي اذان اوس یو ویزه ځان کوم بل ویزه کوم څوک اولاد چې چا آواز اوچت دی او صحیح اذان کوي صحیح اذان کوي ښکلی اذان آواز اوچت دی آواز یې خوږي خو که هر یو مستحق د دې چې زه اذان کوم بیا به څه کېږي بیا قرآنداري پکې وکړه دغه کې بروسن له اعتبار نشته دغه علم له اعتبار بیا نشته دا کار قریبا ورته ورته او که یو الفاظ صحیح نه ورته او بل درست ورته نو بیا مقدر دی هغه اعلم بالاذان شو بیا استهام په اذان کې قرآن او دا به فقط شو کوله په استهام او د استهام او د قرآن دازي ويذكر ان قوم اختلفوا في دنيا ويزيكم بالويتيكم فاقرا بين سعد بن ابي وقاص امام وغفر في قرآن دازي بالبسيجه لكن ممكن طالبان يو عزت عبارت بالعزت عبارت بالقرآن دازي وكو ادينا معلومه وشابته ومن قال حدثنا عبد الله بن قال قال عن مولى ابي بكر عن ابي بكر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس في بدايه وصف من اول من فندا کې په بان کې او صفه اول کې یا نمونی دا اذان او صفه اول مگر چې قرآن دازي پیو کې لستهر ويعلمون ما في التهجيد غرمي بنوس کې ندي والسقر ويعلمون ما في العتبه ما سلطان وصبا اذا اتوهم ولو حب خافوا الصلاه ودي کې ما في النداء وصف المراجدون الا استحموا دې مناسبت دا یو اذا اذان او بل اذا او یو وی چې زمخ کې کېږي په ګوره ټول لري اخلي ځکه چې کولومبي صاحب کې وسو قدرېږي يعني أولو الأحلام والنهى أو طول أولو الأحلام والنهى مثلا يا أولو الأحلام والنهى نبي طول مراهقين جلب القرآن دازي وكي أصلا كده رسول الله مبارك مقصد داني دا كنت من استدلال هو دا مقصد أهمية تصفية والدي أو دا مقصد أهمية بان دي شابا أو بان كي خبري أشي دا دنيا نو بان في نخرا دي دوبارہ آوت تے ضرورت نشته نور مکروه دي ګوره دا مطلب دا نه چې کلام پکې جائز دی نه مکروه هو دی او دوباره عود اذان نشتا وتكلم سليمان بن مسرد في اذانه اذان کی خبرې وکړلې ودا سموز هونه لیکل اگر چې خلاف سنت شو خلاف سنت ده چې د نبی رسول الله په زمانه کې څوک به ویلي شي ویلي چې اذان خبرې نه شي وقال الحسن لا باس ان يضحك وهو يؤذن دا مطلب نه چې خامخا یعنی لا باس دا چې اذان پر خرابي نو چې په خندا باندې اذان نقض ناراضي نو په کلام بس نقض راشي د دې مطلب د دې خبرو هغه عدم نقض د اذان دی دا مطلب نه چې دا بالکل تعالی جایز دي باندې ما یو پکې سیګریټ اسکا ډاکټر سیوی ډاکټر شیرانی شاه سیوی په بیت المقدس کې امام موږ په مؤذن اذان کو نو یو ځل به الله اکبر یو ځل به سیګریټ راس یو ځل به الله اکبر بل ځل به سیګریټ راکشه تاسو کوئی کې خبر زور پسې شمولانا ومن قال حدثنا مسلم قال حدثنا حماد عن ايوب عن الحديث الوحيد ياتي واحد من الاحوال عن عبد الله بن قاسم قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنه في يوم رزع سباران والله فلما بلغ المؤذن حي على الصلاه فامره نبي ابن عباس حكم قضي سريتا بمؤذن ان ينادي الصلاه في الرحال دا کلام في الاذان دين جواز معلومي فنظر القوم بعض الاباء جدا فكسن لانجر وستا فقال فعل هذا من هو خير منه رسول الله مبارك دي فإن عزم ما ندك واجب نخا ثابت لك تنجي واجب ثابت وصوره اصل کې نبی رسول الله مبارک نه پرې میاس کې ندي ثابت ده ابن عباس فهم دي
چې اذان خلاص شو نو نبی علیہ السلام باران ډېر زیات نو بلال ته आवाज وکړه چې الصلاه فی الرحال او ما ویلو چې شدید مطر عذر د طرف جماعت دی ابن عباس دا ګمانو چې دا خو منافی شو حي علی الصلاه مطلب کې راځي حي علی الصلاه معنی کې راځي او الصلاه فی الرحال دا معنی چې مراد نو دا هغه په دې دا د خپل څو تاریخ په دې بکی او موږ جواب دوکو چې حي علی الصلاه حي علی الفلاح به محمود راځي بس راځي او رسو چې کومواس کې صلات فی الرحال دا به محمود پر رخصت راځي او د ابن عباس بلغا رایدا چې صلات فی الرحال رسو وي خو د حي علی الصلاه حي علی الفلاح سره تعارض راځي دا نه په دې وایا او موږ وایو تعارض نشته ولې نشته ثابتي د سوقراطی شیرازی شي عظمت ده او که څوک نه راځي نو الصلاه فی الرحال رخصت ده ولا تعارض نشته ها وقت دا معلومه ده ينادي في الرحال الصلاه في الرحال يكون من دون كذا كلام شنو كلام في جائز شو ودا ګوره د خپل راځي نو کلام د جواز من قائل نه یو مو وايي چې اعاده د اذان په نقص کیږي نه واجب الاعاده کیږي نه او رحال کورونو ته وایي لکه هغه زمانه کې به کورونه مواضع د رحلونو کې جاوي او پکې ثابت راته وي ها اذا كان لهم ان يقدروا وإن قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك عن ابي شهاب عن سلمة بن عبد الله بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلال يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى ينام وان كل مكتوم قال وكان رجلا اعمل الى حتى يقال له ده مناسبت سبب علوم بازار ته او مخبر ولي اصله چې د وخت مخکې رسول نو اذان دا او اقامت دړون چې موږ ته مکروه وایو فقها دا محمول په هغه وخت کې د تاسو مخبر نه اذان مخکې رسول نه وایي ور علت ظاهر شو چې بل څوک وي هغه علت څه چې د وخت مخکې رسول باندې نه وایي اقامتونه کې چې مخبر ولا شتر دا علت ختم شو جواز ثابت شو تاسو پوهیږئ په خبره شابته باب الاذان بعد الفجر وبه قال حدثنا عبد الله بن قال اخبرنا مالك عن اوس اذان بعد الفجر مولانا سے د اختلاف تاسو ما ویل تاسو یاد دي په ټولو اوقاتو کې هیڅ اختلاف نشته پنځ د ائمه او اربعو د ټولو اتفاق د چې به د فجر نه په نورو اوقاتو کې بعد دخول الوقت اذان کوي او قبل د وقت نه اذان وکړو نو دا ناجایز دی او زمون او صرف اختلاف په فجر کې دی ائمه ثلاثه وایي چې فجر کې د وخت نه مخکې اذان کولی شي او زمون د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پر فجر کې بعد الوقت کې فقبل الوقت ته وکړو اعاده واجب ده یاد لري خبره دوت مخکې راځي عن ابي عمر رضي الله عنه قال اخبرني حفصه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في المؤذن للظهر اعتکاف بدیدل ته وي مکه ته وي چې بد بشو مؤذن د صبا د بد بشو وبدا الصبح وصبا ظاهر شو صلى ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاه نو استدلال ده کوم نه شو بد بشو مؤذن د صبا د پاره اعتکافنا معلومیږي چې مکه به کو د صبا د پاره معلومیږي دا چې اذان بعد الصبح کړي دي شابته وإن قال حدثنا ابو معين قال حدثنا ابن معين عن ابي سعيد رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم فجر قبلين خفيفتين بين ذلك بين النداء والنداء والاقامت منس کې ده دوه رکعات خفيف کول ومعلومیږي دا چې ندا بعد الوقت وکړي الله اکبر کندا قبل الوقت وا بیا دوه رکعات هم صحیح سبق کې د وخت کې دا زمون دلیل شو ها وإن قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلال ينادي فكلوا واشربوا حتى ينادي الابن دخل منادي ابن ام مكتوب زمان دلیل شو قال الاذان قبل الفجر دائم ثلاثه دلیل وي ها وإن قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان بن عن ابي لما يوصل دلائل نور دو دلیل خدا چې اعتکاف المؤذن او درې دلیل کوم یو شو رکعتين خفيفتين والا او درې کوم یو شو حتى ينادي ابن ام او سرورم دلیل تاسو د مولوی ابو داود کې د بلال او دغه ماته یاد دی ابو داود کې د بلال سره یا بلال لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا یاد دی دا قول د پیغمبر علیه السلام او قاعده کلیه ده
یا بلال ابو داود کې یا بلال لا تؤذن اذان مکوا حتى لو يستبين لك الفجر هكذا حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا او لا سنة مبارك عرضا بلن وفي رواية هذا كده تدي يا بلال لا تؤذن حتى يطلع الفجر يا بلال لا تؤذن حتى يطلع الفجر امن ده تبيلو چې بلال اذان مکه حتى يطلع الفجر دا روبي حدیث په ابو داود کې دی دویم په بهقي کې دی حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا رواه ابو داود عن بلال او دا دویم رواه البهقي عن بلال بهقي ده بلال اذكر او په بخاري کې مستند تمام دي چې رسول الله روان دي او یې فتوا حوی کې د حضرت حذیفه رضی الله عنه روایت ده نه سره فتوا حوی کې د حضرت حذیفه ثم اقعده الى جنبه هغه کې الفاظ ذکر په بل اختصار ثم اقعده كينا نبي عليه السلام بلال لرا الى جنبه حتى طلع الفجر ثم اقعده الى جنبه اخواتي كيناو جنب سره كيناو حتى طلع الفجر فاذن حتى طلع الفجر فاذن ما دلی شو په توحاوی کې نو او دا مخکې شو او دا حدیث وایي نه جواب درته کوم شابه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن احدكم او احد منكم اذان بلال اذان د بلال من الاختصاص من سحوره د پېشمنی د سحور پېشمنی خوراک کول وتوي او سحور هغه خوراک ته سحور پېشمنی خوراک کول فانه يؤذن او ينادي شکروي لري يؤذن ویل ينادي ویل او قال ينادي بليل في ليل او صدق ورد اذان کې ليرجع قائمكم چې کوم قائم الليل دا واپس یو پېشمنی وکړي ولينبه نائمكم چې کوم مدري هغه فاسي او تهجد کې پېشمنی وکړي وليس ان يقول الفجر وليس ان يظهر الفجر يقول من يظهر وتباني قدري او الصبح وقال بإشاء إصبعه ورفعهما إلى فوق تباني قدر کته چې سبا خدا سي دا څه وري کې رسول الله مبارک یعنی فجر کاذب نه مونږ فجر کاذب او صادق نه دي یو بل لا فجر کاذب نه خطرې دا ما وضعت الله دې کو پتا کې ګوډه او کده کې اسفل کا حتى يقول هكذا حتى يظهر هغه پورې کوي حتى دا څه دې دا کوي نو مکوي په باندې کوي دې پورې دې سره بدلوي چلو وقال صلى الله عليه وسلم مقدم مع يمين الى ولدا تکړه دا څنګه چې دا وخت پورې خوراک کوي دا څه دي حتی چې دا چې بیا ما کوي او دې به څنګه په دې ساده په کار ولا اسه په استدلال دې نه صاحب نه دي ولې صاحب نه دي شابه وقفله وي چې دا سبا د بار نو چا د بارو او ليرجع قائمكم يا يرجع قائمكم ولينبه نائمكم او پېشمنی ده پاره نو پېشمنی نو کته کې نه پېشمنی لا دا مستون دي نه تهجد دې پېشمنی به کو تهجد دې مثلا دا په کې ثابت شو البته تهجد او اذان نو مشروعیت ورې موږ نه یو قائل ها دا د لومبه زمانه کې د نبی رسول الله وو یو ځل یو په رمضان کې نورو کې نو بیا نه لري شوی مخکې لا استدلال صاحب نشو کنه وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا ابو حمزه قال عبد الله حدثنا ابو خالد بن محمد عن انس وعن ان ابي عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني يوسف بن عيسى قال حدثنا القول قال حدثنا عبد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان بلال يؤذن بالليل فكلوا وجهه حتى يؤذن وابنه او استدلال صاحب نه دي کنه کله لومبي اذان د وخت لپاره وي نو بیا ابن مکتوم وایي ما ته دې وایي کنه تام نه دي ابن مکتوم وایي او کومه چې بده کې سوال راځي چې د بلال د لومبي ابن مکتوم داروستو او بل حدیث چې ابن مکتوم مخکې بلال وستو نو ترمذی کې جواب کړی لومبي ترتیب دا چې ابن مکتوم به مخکې بلال وستو بیا د بلال په نظر کې لږ فرق راغی هغه مخکې او ابن مکتوم یې رستو کو ولې ځکه چې بلال په خپل اعتماد باندې او ابن مکتوم ته خلق وی وایا نو خلق نظرونه مضبوطو
البته یو سوال ما کړو کو تاسو یادي دا چې بل ځای کې راځي چې هغه دومره فاصله و د دواړو په منځ کې چې يسعد هذا وينزل هذا نو بیا څه فایده شو وليس بينهما بين اذانهما الا ان ينزل هذا ويسعد هذا دا څه مطلب شو یو کوزیږي بل د دې فایده څه شو بیا دي کې خنه تهجد کېږي نه پکې بشمنه کېږي نو ما غي تعویل کړو ينزل هذا ويسعد هذا ليس بينهما بين قعود وصعودهما بين نزول وصعودهما نه په اذانین نه هغه د دوالو بين انتقالهما بين چې یو برخه کې بلاد لخيږي نو دا فرق وکړي ولې رسول الله مبارک خپل فرمایي دا مقصد دا یو بیدار یو بل يرجع د تم واپس شي او دې یو خپل کنه دوه مخکره مولانا سیف دی باندې وا اکتفا او دې ګلګه څنګه کې زبر سره دا بل زمون دلیل کې سره واټي خدا هغه مخکې تیر شو بس اوس زمانه خلک هغه مخصوص شپېلې وایي ګناه ده خو شپېلې ته ناشنا شي دي زه تل پروس کال نه بل کال یو سفر باندې روانم کراچۍ کې مې یو 100 غنټې سټے و په ایرپورټ کې د ایرپورټ نه بار وته نمال تا دوستان دې ته په ټلیفون وکړ مې راشه ما یو څه غنټې دي هغه دې ته لاړه نو ایرپورټ ته نږدې پاتې کې یاره چې د ایرپورټ نه بار وته د ایرپورټ د بار کې کم کراچۍ ولې خسته ایرپورټ ته بار لوچ باندې دي خلک کې نه د شپې ما چې کړو پیاله نو یو لون سړیو چې هغه شپېلې والا او د ظالم بچی دا هغه د خلکو نه بار دی تستر ګلوندو او د لړکی دومره کوټې نه شپېلې وته او ناس تو هغه شی او سرګوتې لپټول چې شپېلې والا چې زه حیران شوم خدای تاسو بلا دنیا وتر اتاو او پستر ګلوندو نبیناو نو ما خو چې کله وخت خو دغه خني خو څه کوي دې په خبره ما هغه سره خوا کې چې کې بس اندازه ما على دغه ما ته چیرې تم لك درد او هغه لګیو د ظالم بچیو دا څه ناشنا شپېلې و دا شپېلې دا خطرناک شی دی د انسان په ځکه یو دغه پیدا کوي طرف پیدا کوي ته ویل کېږي طرف پکې پیدا کوي دا څه شي نه اذا نو دي رسولات د جمعې کما ځان مراد دی زبراش ان شاء الله دا د نبی علیہ السلام مبارک د زمانه د خطبه نه مخکې اذان مراد دی آفت کے وقت اذان دیتے ہیں زلزلہ یا تیز آندھی طوفانی بارش دا زمون دا مشایخ اصطلاح ده یو معمولی غوندې ثبوت شته هغه دا دی چې حدیثو کې شته چې کوم ماشوم روان لیونی وي ماشوم چې کله پیدا شي وخت ورته اذان او اقامت کوي چې د آفاتو نه بچي او یو دغه شته چې مجانینو لپاره په وخت کې اذان او د اقامت یو برکت شو کړ نو کته نه تاسو شوبې سره څه استدلال نشي نو نشه احادیث کې نشته اذان اقامت کې صحیح اعراب ویلو معلومات راکې او په تکبیراتو کې حرف را مشدد ده او په ساکنه ده الله اکبر ساکنه اکبرو ساکنه یو وقف کې اکبر بوي لیکو تشدید ده کوم نه راځي اقامت کې دا کې وایي چې حي علی الصلاه ویل شي حي علی الصلاه ویل شي حي على الفلاح حي على الفلاح ویل شي قد قامت الصلاه وقد قامت الصلاه بالكل ویل شي څه خبره ودا اذان د یو جنس کلمات په یو ځای اخلا الله اکبر الله اکبر یک د تشدید بنواکه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر ویل شي ودا قاریان نه چې کله قاری خو نه ما او کوي چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر وګمان دا څه کې ټیک دی کنه به نه به ټیک انو د قاریان ټیک قاریان او دغه خو دې حي على الصلاه حي على الصلاه يا وقفك حي على الفلاح حي على الفلاح الک
دا حمزه د الله قطعی ده وستی ده اذن تاسو کوم دا قطعی ده وستی ده دا وستی ده قطعی خو نه ده ها چې وستی ده تاسو قطعی درته نه نو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر کوئی کېلو ها او دا خبره ستاسو ده ان الله واسع عليم تولي حمزه غردي او بسم الله کې ولي الف حمزه غردي ها هم دا الله لفظ ذکر تاخذ سته علم دي خدا علم ودا تا خبرم سکتا او بسم الله کې ولي غردي الله دې کړه دا خدا الف لام عوض دا حمزه د اله نه دي الف لام دې کړه الهونو کوم ویلي دي چې الف لام حمزه په حذف کې دا غي په عوض کې الف لام راغی پاول نو الله ته جوړ شو نو دا چې مجموعه علم دی او اصل کې حمزه د الف لام غرضی کی په درج کې دی علم او حمزه د الف لام غرضی کی په درج کې نو دا تعاقب ورته ده اصل کې الف لام ده یعنی د الف لام خپل حکم ده ٹھیک ده چې د عالم دی باید په عالم کې تغییر او تبديل ونه چې تا خبره تناسب ټیک تا او چونکه اصل کې دا حمزه په الف لام کې په درجه کې ورځي هغه له حال بچي زين دلاره دي بسم الله الرحمن الرحیم التوغر دی نو بهر کې زبرتا سره ټیکي اله بټینګې چې ما یې خیرات کړې ما صرف جمال القرآن ویلې دي صرف د خپل تلفظات او ټیک کېلو لپاره او یو قاری سره مې مشق کړی دی جمال القرآن مې ما غلط ماشوم بیا یې شوی دی یو جمال القرآن بابا جی سره زموږ یو قاری سره دوره کې هغه یې نه خیرات کړه جمال القرآن نه ته په سکول کې زموږ یو استاد د باجوړ نو هغه به موږ جمال القرآن خاو په سکول کې الته مې یو په سکول کې نه هم لسد کې او دا استاد مې وي او بل مې دا و چې هغه سره مشق پنه کاو هغه سره حروف ټیک گزاره کوم او باقي دا چې د کې چې تقاریا په تاسو ګوتا دا وجهونه هدتنا او اعتراض شي په کوم څه باندې لیکم دا هیڅ شي د اخر کې نه ونه سي خارو نو په الله د هنر ول دي نو دا جواب دي دا خپل لیکم چې کوم ځای دی بالکل دا سيد عوض د بل کلمه ايها الرجل يا ايها الرجل اب سيد خبر ګوتا ګرځول فکر خدا قران کریم نه مراد دا وی چې نظر وشي په مصحف اخر کې تلفظ کې ګوتا ګرځي بیا خیر دی مړه په دغه پرې دا وسه دغه جنجال پرې دا وکنه یاره ما خو ته خبره خلاصه که قاری نه تاسو کوه جنجال جوړه وزرونه را کولې حدیث باب دی غره نه ټول بربادي نو دا که تلفظ په کې ګوتا ګرځي چې دا واسه ګوتا ګرځول کنه چا ویلي چې نبی رسول په خپل ازان چې تکړه نه لري د دې وجه نه کازان یې ټول مخلوقات حیوانات نباتات او صدا کې تدل خبره ده اذان نه لري کړه چې کوم ځکه اذن النبي دی هغه محمول دی او مجاز باندې چې اذن کړي هغه په اذان په سپیکر کې کېږي نو یو کتو کې نور با په سپیکر کې اذان نه کوي نو دې سړی سره کوم دی دا خبره نه کنه ولې باندې اذان په سپیکر باندې وضو اذان के वक्त बात करना में गुनाह है मकरूह है तंजीही امام اذان قبول څنګه دي چې بل څوک نوي ولې امام اذان نه کوي چې کنه ثواب دی پکې आपके एक تلميذ کوئٹہ بلوچستان سے سلام کہا ہے الله علیکم وعلیکم السلام بچو لپاره دعا کړئ غواړي الله دې نیک عمل صالحانه بچي ورکړي مخبره دعا کې رفع دې نشته کنه یا کوم تاسو ګیرا خروي اذان بالکل صحیح دی اذان د فاسق هم صحیح دی علماء ته مکروه وایي تنزیهی تهجد اذان د تهجد څنګه ما وایي نشته ها اوس مراد څه حالت کې